الحمدلله دلته یو کس دی جوان دی د موږ غوندې هغې نوم دی مفتي محمد ندیم صاحب نوم اورېدلی که نه دی مې اورېدلی عزت منې د مو ملګری هم دی خو یې ملګرتي خبره نه دو قسم په خدای چې دا سړی د باطلې عقیدې ته ویلوړو دی سخته مقابله یې شروع کړي دو د چا د کنځلې پروا نه کي د چا د بدې ردې پروا نه کي د چا هر قسم بېادبي وشوه خدای د رسول الله مبارک د صحابه وې د ائمه وې د علمای دیوبند د علمای اهل سنت د هغې عقیدې ته ټینګ ویلوړ دی اگر چې د موږ خپله ځنه علما داسې دي چې هغه د څه د وجې نه یا د حسد د وجې نه یا د له علمۍ د وجې نه د هغې مخالفت کي لیکن موږ به د هغې خبره منو که نه به منو دا موږ ته د علمای دیوبند نقشه پیش کوي دا موږ ته د علمای اهل سنت نقشه پیش کوي دا سړی د مفتی محمد ندیم صاحب دا موږ ته د اهل سنت والجماعت صحیح نقشه پیش کوي الله دا نه وکړي که چېرته د لیارې خطو شو بیا به درته وایو چې اوس خطو دی الله دا داسې نه وکړي خو په خدای قسم نن چې کومه نقشه و طرز پیش کوي دا د موږ د اکابرو طرز دی عزتمنې اگر چې د مناظرې سره به د چا څه خبرې وي څه خبرې به وي لیکن د توسې نه تپوس کم چې اغیار شپه ورځ لګیا وي د مو په اسلام یرغل کي د مو په احکامات خندقونې کي او د مو علما یې چې مه کوئ مناظرې د دې نه څه جوړېږي شر فساد جوړېږي یایي که نه یایي زه اگر چې خپله نه یم د دې فعل سړی زه د خطابت د عوامې د هغې اصلاح د عقایدې په دې باب کې الحمدلله یوه چار مو شروع کړی دو لیکن کم از کم چې خپله یې نه شي کړی دومره خو وکړه که نه علماوې دومره خو وکړه چې د خپل دیوبندیت د حنفیت د اهل سنت یو کس لګیا دی هر باطل ته یې په هغې په سترګې کې سترګې ور کړي کم از کم د هغې تایید خو وکړه که مخالفت ته ویلې روځې عزتمنې که چېرته ځکه مخالفت ته روتل دا شخصي تضاد دی دا د حسد د وجې نه دی عزتمنې نو د دې علماوې ته کنځلې مه کوئ په خدای قسم د موتو د عقیدې تحفظ کوونکي خلک دغه خلک دي دا هغه خلک دي چې شیخ ادریس صاحب یایي شیخ ادریس صاحب چې مفتي ندیم صاحب داسې خدمات کې چې زه یې نشم کړی هغه خدمات کلیپ کې موجود ده نن زه د هغې سره بېله مخالفت وکړم او زه نه یم چې په دې ټایم بېله ریجکټ شو چې شر یې جوړ کړو چې یوه فتنه روشي بیا څه فایده عزتمنې خو چې فتنه راونه دو مخکې نه یې سدباب وکړې دا په چاره دو که نه دو عزتمنې چې یو سړی کلي کیر ته غلا غله رسي د تو د کیر نه غلا کي چې اول نه یې تم کې ښه خبره دو که غلا وکړي او لوړ شي بیا ښه خبره دو جواب ورکوي عزتمنې نو عزتمنې د علمای دیوبند په هر ترکیب کې خپل علما شته عزتمنې د مناظرې خپل علما شته د سیاست خپل علما شته د تصوف خپل علما شته د هغې نه بعد د تبلیغ خپل علما شته د علمای دیوبند مشن دی چې په هر ډګر کې پرې پسې روان شه د موږ په تبلیغ کې هغه رایوین مولانا نظر الرحمن صاحب مشر دی د موږ په سیاست کې قائد انقلاب مشر دی د موږ په جهاد کې هغه امیر المؤمنین امارت اسلامی مشر دی عزتمنې د موږ په تصوف کې سید مفتی مختار الدین شاه صاحب مشر دی د موږ په مناظرې کې دغه عظیم یا ګومن صاحب او یا دغه مشر دی نو په هر ډګر کې موږ خپل مشرون شته عزتمنې د دې مخالفت به نه کوو انشاءالله په خدای قسم کومې بل مطلب وي صرف د دې نه چې د ده کله خبرې وکړې ډېرې خلک په دې ټیم د ایمان نه زړه خلاص کړو په دې مې زړه بدېږي عزتمنې که الله فرعون معاف کړو سیک تپوس ونه کړی شي نه شي کړی البته د الله یو قانون شته د الله قانون دا دی چې ایمان حالات د ضرور دي ایماني حالاتو کې به مو ترسې او که ایمان دې په خوله وړی عقیده به دې سمه وي که عقیده دې خروبه وي په خدای قسم چې په رمضان کې مړ شي هم مردار یې چې عقیده دې خروبه وي چې په لیلة القدر مړ شي هم مردار یې چې عقیده دې خروبه وي چې د اختر په شپه مړ شي هم مردار یې چې عقیده دې چا خروبه وي کفریه عقیده وي کوم عقاید کتابونه لیکلي شوي دي او کوم فتاوی لیکلي دي د هغې سره مناسبت نه خوري عقیده یې د اهل سنت والجماعت نه وي د تمام فقهاوې ائماوې محدثین مفسرین عزتمنې دا د تمام امت اجماع دو چې الله تعالی دغه سړی که په خانه کعبه کې مړ شي هم مردار دی عزتمنې زه ظلم نه یم ابو جهل په 17 رمضان مړ شوی دی که چېرته دا دلیل وي خو عقیده یې خروبه وه که نه وه یې خروبه ګستاخ رسول و که نه
وې عزت منه رسول الله مبارک ته تکلیف ورکولو کنه ورکولو په هر د رسول الله مبارک په هر خبره اعتراض کړو کنه کړو ابو جهل د معراج واقعینه چې کله خبر شو ابو جهل وی چې دا قصه العیاذ بالله مخ کې خو موږ وی چې محمد لیونای نه ده بس خو کنفرم العیاذ بالله لیونای ده چې دا یې چې زه او اسمونی بر الله سره ملاقات کړی ده نن هم داسې خلک ول چې په دې اعتراضات ول داسې خلک ملدلی ول کنه ول ملدلی او آینده کې نه هم روان دي عزت منه داسې خلک چې ویني پوری شې د ابو جهل عقیده یې نو پوری شې عقیده یې خراب ده ابو جهل د خانه کعبه د مدینه منوره په د منځ کې 150 کیلومتر هغه ځکه چې الله په هغه شهر قسم خوړلی ورته مړ شوی و که نه و مړ عزت منې شهید دی که مردار دی جواب راکړئ ولې عقیده یې خرابه وه اسلام د پوره مهم شی عقیده د عزت منې عقیده باید زه زده کړم زه نن زوم ته مسلمان یم لیکن عقیده مې نه ده زده عزت منې بیا خپلې خبرې ترسم خو څه خبرې په منځ کې ضرور کړل غواړم نن د مو جوان اکثر د عقیدې نه نه دی خبر نن یو کس دی په بیټک کې ودرېږي یو کس لمونځه ته مخته شي ورځ پرې نه رکسون پسې ودرېږي د ګپ شپ دپاره په لمونځه پورې تمسخر کي په لمونځه پورې تمسخر کي لیدلي مو دي په ټیک ټاک کې که نه دي مو لیدلي دا جواب خو وکړی لږ کي که سړي نه خو ستړي نه دي انشاءالله ټول وایي چې لیدلي مو دي عزت منې په ټیک ټاک کې لیدلي که نه چې په لمونځه پورې تمسخر کي په لمونځه پورې څه کي هغه یو کس وي ته مخته شي د ورځ د ټوپي نه پسې وایي په لمونځه کې بې سور کي داسې وي که نه په تکیې باندې شرف العقاید څه لیکلي دی مولوي صاحب چې هغه کسون چې د احکام اسلام د شعائر اسلام کې خلک توهین وکړي د سړی د ایمان نه خارج د کافر دی په دې باندې ښځه طلاقه د ایمان به د سر نه روړي چا په ذهن کې څه چې علما وي د وسکټ جبینه مو د فتوې نه ډاکلي نه نه عزت منې دا هغه کتابونه چې په کې مې کتابې زه مسلمان یم هغې کتابې د خبر ورته کړي دو مو ته مسلمان یو که نه یو عزت منې په هغه کتابې مسلمان یو که نه انګریز ته چې د خپل کتابه خبره وکړي ډېر احترام پرې لري لیکن د مو مسلمان خبر نه دی د مو مسلمان بې علمه دی هغې ته چې کتاب خبره وکړي چې علما وي جوبینه مو د فتوې نه ډاکلي دا د موږ نه دي دا په قبر کې پټه دی ته ولګېږي نن د مو جوان لګیا دی د لمانځه توهین کي او چې ورته وایي چې ښځه په طلاقه دو بیا یې چې نه دا داسې دو عزت منې یو سړی ټول عمر فرض المینځ نه وکړي مني چې د الله حکم ده د فرض المین مني چې د الله حکم ده خو نه یې کي د سړی بدترین فاسق ده سخت فاسق ده خو کافر نه ده عزت منې علما دې داسې دو که نه دو د سړی کافر کېږي نه خو فاسق کېږي خو که چېرته یې دا ووې چې د لمینځ د الله حکم سره منم نه العیاذ بالله یا یې د لمانځه توهین وکړو یا یې په لمانځه پورې تمسخر خندوګونې وکړې یا بل چا خندو کړه او ده په فیسبوک کې ویډیو جګه کړه چې نه خلکو پورې وخوندي علما وې د سړی کافر کېږي که نه کافر کېږي ای جوانه لږ د خبرې زده کړه مه که د الله دوپوره مه که د الله دوپوره داسې نه وي چې هندي ستړی و خدای ناراض په قیامت کې د کافر په صف کې رجیږ وي په دنیا کې چې زمونه غټ مسلمان نشته او په قیامت کې زه د کفار په صف کې رجیږ وم نن ډېر خلک د فرضي احکاماتو باندې د الله تعالی په شعائر اسلام باندې نن د پبجي ګیم ولدا عزت منې په دې کې ته مخکې خانه کعبه رسي که نه رسي تو څه ته پته دو مخکې خانه کعبه روشي سړی روشي هغه وولي داسې دو که نه دو ځوانونه دو که نه دو لږ خو جواب راکوئ خبیولي وې خبره بس کوم مو د ویښ سره چارلو که ویښ وی خبره کم که خبیولي وې نه کړمه نو تو چې دغه په ټیپک باندې خانه کعبه وویشته ته لوړه د ایمان نه خلوص شوې ولې د شعائر الله بېادبي دې وکړه ته په دې باندې زړه ته درد نه درسي کتابې لیکلي دي هغه شی عزت به د خانه کعبه په جاینماز جوړه د اوس د پښه په قصدن په کې خو په دې هم ګنهګار جوړېږي که د دې تصویر بېادبي دې وکړه په دې باندې هم د ایمان نه خلاصېږي ویلې علما نوستي د غیر ذي روح شي چې دغسې محترم وي نو تصویر یې هم محترم وي داسې دو که نه او چې کیم شی هغه غیر ذي روح نه وي روح کې کېږي دغسې محترم وي نو تصویر یې بیا نه وي محترم البته د شعائر الله مثلا علما دي مثلا نبیون دي مثلا صحابه دي ائمه دي د هغې تصویر دې جوړ
جوړ شو بیا ادبي دی وکړه نو دا د شاعر اسلام دی وجنه ته دا بیا ادبي وکړه په دې باندې هم سړی د ایمان نه خلاصېږي عزت منه د عقاید زده کوي د الله د قرآن صرف د خولې خبره نه د ایمان په دنیا کې چې څومره شیونه دي خروپېږي که نه خروپېږي عزت منه په خپل وخت سره خروپ شي که نه ډېر اعلی ګړی دی وي خو چې اکسیډنټ یې کې مت شي که نه شي ډېر اعلی جوز دی وي خو چې کله ولوېږي مت شي خروپ شي که نه شي خروپ په دنیا کې یو شی داسې نه دی چې نه خروپېږي نو ایمان هم د ځینې اعمال د وجې نه باطلېږي فسیدېږي خروپېږي عزت منه نو هغه خلک نه مې درخواست دی د الله دپاره بل مقصد مو نشته یو سړی دی هغې ووایي چې زه حدیث نه منم قرآن منم داسې فتنې ملدلي دي که نه دي ملدلي دا په هر دور کې چلېدلي دي ای منکر حدیث په خدای قسم چې څه رسې د حدیث نه وي منلی قرآن نشر نه منلی ویلې دا قرآن د رسول الله مبارک په ژبه روغلی دی که نه دی روغلی رسول الله ډایرکټ خو الله موږ ته نه دی نازل کړی نو رسول الله مبارک ورته بیان کړی نو چې په قرآن اعتماد کې په حدیث به هم اعتماد کې او د قرآن تشریح په باره کې الله فرمایي چې در نازل مې کړو او د دې ته د قرآن تشریح رسول الله مبارک ته صلی الله علیه وسلم عزت منه د قرآن تشریح په څه شي سره کېږي د رسول الله مبارک په خبرې سره کېږي نو چې قرآن نه من چې حدیث د رسول الله مبارک نه منې قرآن نشي منلی او د تمام علما وي حتی چې الله په خپله هم فرمایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا عزت منه هغه خلک چې د رسول الله مبارک مخالفت کی مخالفت څرنګه دی رسول الله مبارک خبره کړې دو دای په کمره کې تکیه ولیدو غټه غټه خبرې کی او غټ غټ برتینه پر خپلې دي او پس یې دیش په سر کړای دی او دا یې چې رسول الله مبارک حدیث نه منم عزت منه الله فرمایي چې د حدیث مخالفت وکړه آیات په اخر کې الله فرمایي ایدایو پر جهنم یو د جهنم ته ویزه لګم الله دې خپل زون محبت کې د رسول الله مبارک مینا باندې کړی دو الله فرمایي کچرته دا غوړی چې د تاسو سره الله محبت وکي نو الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله پیغمبر ته الله یې کدا چرته غوړی چې الله د تاسو سره محبت وکي به د مو د محبوب تابعداري وکړي زه د تاسو سره محبت وکم الله فرمایي چې اطاعت د رسول وکړو دا اطاعت د الله د عزت منه نن منکر حدیث هغه خلق روغلي دي عزت منه منکر حدیث دا کافر دي کیم سړی چې د هغه حدیث نه انکار وکړي چې په تواتر سره ثابت وي سند یې صحیح وي تمام امت په ابن د اجماع وي تمام امت سره په تواتر سره روغلي وي مشهور وي عزت منه دي صحابه اجماع وي د ائمه اجماع وي د تابعین اجماع وي د فقها اجماع وي د محدثین اجماع وي چې د هغه نه انکار وکړي دا بدترین کافر دی علما به داسې دوکه نه دوی عزت منه ما کوي د الله د قرآن د هغه خلق تایید هم ما کوي بل مقصد مو نشته نه مې دې نه مخکې دلی نه مې چېرته زمو کې دې شل دلی هم د فیسبوک په وجه خو تاسې نه یې ملدلي څه مقصد دی چې زه ته دا خبرې کوم سوا د دې نه چې د تاسو په ایمان مزړه بدیږي چې دا فتنې نه راروانې دي رسول الله مبارک فرمایي قیامت په علامات کې به یوه علامه دا وي چې انکار حدیث به زیات شي او دا د کفر نشان دی چې کله خلک د رسول الله مبارک په خبرې بې اعتماده شو بس دا قرآن باندې هم بې اعتماده دی بس دا په حدیث هم بې اعتماده دی بس دا په دین باندې بې اعتماده دی عزت منه په قرآن کې چېرته شته چې د ماسپښین لمین څلوېښت رکعته دی چلدلی دی په قرآن کې چلدلی چې مازدیګر لمین څلوېښت رکعته دی په قرآن کې چې د جنازې د ترتیب الدلی دی په قرآن کې د عید المنځه چې د ترتیب الدلی دی په قرآن کې د حج د ترتیب چلدلی دی په قرآن کې د ټول احکامات چې څومره دي د چلدلی دي عزت منه نه دي لیدلي په قرآن کې چې چرګل دلیل چې جایزه دو جواب وکړه شته نشته په قرآن کې چې مخل دلی دو چې هغه الوله کوي خورا نشته عزت منه د یو شایم په قرآن کې نشته نو منکر حدیثه
کچیرته ته دا خبره کې چې ته د الله د حبیب په خبره باندې په ای باندې ته اعتراضات کې او امت دوکه کوي زه دې دونه تپوس کوم چې د الله د فایدې جواب خورو کا چې نن تکیم المینس کې دا خو قرآن کې په دې طریقه نشته قرآن کې خو صرف الله حکم کړی دی چې دغه المینس وکړه اقیموا الصلاة تشریح چاته کړي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خبره مزده کړه کنه کړه مزده عزت من تشریح رسول الله مبارک معتبره دو تشریح رسول الله مبارک ارتکی مکه ای جوان دی الله دو پورا الحمدلله دلته یو کس دی جوان دی مغوندې اګه نوم دی مفتی محمد نبیم صاحب نوم اوریدلای کنه دی اوریدلای عزت من دی مو ملګری هم د خو ملګرتي خبره نه دو قسم په خدای چې دا سړی د باطل عقیده ته ویلور د سخت مقابله شروع کړی دو د چا د کنزل پروا نه کی د چا د بد رد پروا نه کی د چا هر قسم بی ادبی وشو خدای د رسول الله مبارک د صحابه د ائمه د علماء دیوبند د علماء اهل سنت د ار عقیده ته ټینګ ویلور دی اگر چې د مخ خپل زنه علما داسې دي چې هغه د څه دی وجنه یا د حسد دی وجنه یا د علمي دی وجنه د هغه مخالفت کی لیکن متو به هغه خبره مانو کنه به مانو دا متو ته د علماء دیوبند نقشه پیش کوي دا متو ته د علماء اهل سنت نقشه پیش کوي دا سړی د مفتی محمد ندیم صاحب دا متو ته د اهل سنت والجماعت صحیح نقشه پیش کوي الله دا نو کې کچرته د لیاره خطو شو بیا به ته وایي چې وس خطو دی الله دا داسې نو کې او په خدای قسم نن چې کی من نقشه او طرز پیش کوي د موږ د اکابر طرز دی عزت من اگر چې د مناظره سره بده چا څه خبرې وي لیکن د توسه نه تاسو کم چې اغیار شپه ورځ لګیا وي د مو په اسلام يرغل کی د مو په احکامات خندقونه کی او د مو علماء چې مکه مناظره د نه څه جوړیږي شر فساد جوړیږي یی کنه یی زه اگر چې خپل نه يم د فعل سره زه د خطابت د عوام د ایغه اصلاح د عقاید په دې باب کې الحمدلله یو چار مو شروع کړی دي لیکن کم از کم چې خپل نشه کړای دومره خو وکړه کنه ای علماء دومره خو وکړه چې د خپل دیوبندیت د حل د حنفیت د اهل سنت یو کس لګیا دی هر باطل ته په ایغه پسترګي کې سترګي ورکړي کم از کم دیغه تایید خو وکړه مخالفت ته ویل روزه عزت منه کچر ته څنګه مخالفت تر وتل د شخصي تضاد دی د حسد دی وجه نه دی عزت منه نو د علماء ته کنزل مکه په خدای قسم د موت د عقیده تحفظ کوین کې خلق دا خلق دي دا هغه خلق دي چې شیخ ادریس سویایی شیخ ادریس سویایی ته منه چې شیخ ادریس سویایی چې مفتی ندیم صاحب داسې خدمات کې چې زه نشم کړای هغه خدمات کلیپ کې موجود ده نن سره هغه سره ویل مخالفت وکم او زه نه چې په دې ټیم ویل ریجکټ شو چې شرعي جوړ کړو چې یو فتنه روشي بیا څه فائدہ عزت منه خو چې فتنه راونه د مخ کې نه صد باب وکي دا په چارو دو کنه عزت منه چې یو سړی کړي کیر ته غلا غلا رسی د تو دې کیر نه غلا کی چې اول نه تام کې خبره دو که غلا وکي او لون شي بیا خبره دو جواب ورکړي عزت منه عزت منه د علماء دیوبند په هر ترتیب کې خپل علما شته عزت منه د مناظره خپل علما شته د سیاست خپل علما شته د تصوف خپل علما شته د اغنابات د تبلیغ خپل علما شته د علماء دیوبند مشن در چې په هر ډګر کې په پسې راول شه د مخ په تبلیغ کې اگر ایون مولانا نظر الرحمن صاحب مشر دی د مخ په سیاست کې قائد انقلاب مشر دی د مخ په جهاد کې هغه امیر المؤمنین امارت اسلامی مشر دی عزت منه د مخ په تصوف کې سید مفتی مختار الدین شاه صاحب مشر دی د مخ په مناظره کې دغه عظیم یا ګومن صاحب او یا دغه مشر دی نو په هر ډګر کې مخ خپل مشرون شته عزت منه د مخالفت بونه کو ان شاء الله په خدای قسم کوم بل مطلب وی صرف د دینا چې د کله خبره وکړه ډېر خلک په دې ټیم د ایمان نزول خلاص کړو په دې زړه باندې عزت منه په دې ټیم خلک اعتکاف ته کنسل وکړل العیاذ بالله تاسو به یو ویډیو وینئ یا بل ورځ باندې یو کسر جک شوی دی او یلی دي چې په منځه او په داسې مستر برباد کړل ملایونه روزه اوریدلې مو دی ویډیو کنه د اوریدلې نو چې ټول منځه ته برباد ټکای وکړي چې په منځه مستر برباد کړل ان لله و انا الیه راجعون ته خو په دې ټکي د ایمان نزول خلاص کړو ته کاروبار ویل نه دی چې په کاروبار مستر برباد کړل ټول ورځ وته نوستوي کاروبار د سبونه دی ویګا
دارسې کې داسې نه یې چې په کاروباري مو برباد کړل ته ټوله ورځ للو پنجو ګرځې ام نه یې دوې او صرف د لمونځه او د څه دښمن یې مکه د الله د پوره ای جوانه دا مې د عقایدې څه خبرې درته وکړې په دې باندې سړی د ایمان نه خلاصېږي د عقیدې اوس ډېرې خبرې دي چې یو کس درته وایي چې د رسول الله مبارک العیاذ بالله تمام حدیث د قرآن مخالف دي صرف 105 حدیث صحیح دي عزت منې دا به بدترین سړی وي که نه به وي جواب ورکوي آیا رسول الله مبارک په 23 سال کې صرف 105 خبرې صحیح کړي دي دوسرے نہ جواب غوڑم دا عقل منی آیا 23 سال زندگی کے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ صرف 105 خبریں صحیح دی نرے ٹھولے خطو کری دی نن دی مویو جاہل پیرے پسے ہم روان دے چے حق روغلو مکہ دی اللہ دو پریچان نوم نو خلم دا پا ہر دور کی دا فتنے روغلی دی فتنے نبزن بچ کرو کا نبی بچ کرو یعنی دا مانا چے تک پدا بے اودسا انسان تنوستی چے منزا خبر قرآن مطابق لیتا کم العیاذ باللہ رسول الله مبارک ټول قرآن مخالف کړی دي نو د توسه نه تاسو کم دینه غټه فتنه به بلوي عزت منه جواب ورکړي دینه عظیمه فتنه دینه غټ کافر به بلوي عزت منه چې رسول الله مبارک ته وایي چې ټول مری قرآن مخالف خبرې کړي دي د بار الله حدیث ته د غلط وي او د خپل منګړت فزول خبره ته حق وي عزت منه ځونونه ته څه پریمانه مزړه بدیږي باوجود دې کړي دي خلک ته تایید کې خدای قسم به مو ته بل زیره به مدازي نشتا عزت منه روشه بیا خپل خبره تا په عقیده مې خبره وکړه که عقیده دې صحیح وي ليله القدر فائدہ درکوي که عقیده دې صحیح وي المنز فائدہ درکوي که عقیده دې صحیح وي قرآن فائدہ درکوي که عقیده دې صحیح وي تلاوت فائدہ درکوي صدقه فائدہ درکوي خو که عقیده دې خروف او په خدای قسم چې د ټول ورځ د عبادت نه مرشه هم یا فائدہ نه درکوي علماء دا څه دوه کنه بے دلیل خبره نکم مقصد دې مخابره علماء ته ورسو چې دې مولا مبتدا خبره وکړه د حقیقت ته او کنه ده عزت منه او مقتصد داسې برباد یو داسې په جهالت کیو چې یو سړی سل خبره دی الله او رسول په مقابله کې ورکړي وی وا خبره دی وطن کی او زم چې دا اصل مولا د نور باندې د لعنت ویای کنه یی عزت منه په دې وطن د لعنت وی چې زری الله او رسول په مقابله کې وطن مقدم کوم داسې کنه په دې وطن لعنت یې کنه یې چې الله او رسول په مقابله کې یې کنه یې مکتخو هغه وطن معتبر دی چې الله او رسول په تایید کې وي کنه داسې وطن خو امریکا شته کنه شته په امریکا انګريزون مړ شول کنه شول مړ چې کله اسلام نشته عقیده خروپ او مردور دي کنه دی جواب ورکړي عزت منه بمې ورزولي کنه خو لیکن چې عقیده خروپ او فائدہ ورکوي نه ورکوي هغه وطن او هغه اسلام فائدہ درکوي چې وطن حفاظت کې خود اسلام پر روشنايي کې عزت منه کې اسلام دی وینه لره کړو بیا په دې وطن مرګ ته پر مردار دی علماء به داسې دوه کنه دو فتوی وخت زون نه یم لګیا مکتو سے اصل شای ایمان دی مکتو سے ودان نه یو چې علماء به په اعتکاف مسره برباد کړل العیاذ بالله مک ودان نه یو چې په حج او پر رژیم مسره برباد کړل په خدای قسم کامیابی د مسلمان په دې شی کې رسول الله مبارک بدر ته لورو بدر کې د کافر سره مقابله وا عزت منه ټول صحابه د تیر سره ول لیکن رسول الله مبارک په دې ټیم کې هم په سجدا په خیمه کې پرېته ویلې قوت د سجدې وو د افغانستان کې طالب سره هیڅ نه ول ور سره متفق ور سره ول لیکن د دې سره ایمان ول د ایمان اعمال ور سره ول د کافر سره ټول دنیا ټیکنالوژي وا نو د مک قوت په څه کې وو په منځ کې وو د مک قوت پر اجا کې وو د مک قوت د اسلام په احکامات کې وو د مک قوت په ایمان کې وو د مک قوت په ټیپک کې نه ده نه په خالي سره په سیره کې ده